د دې د خولي مطابق چې په دې دور کې مثال څومره مناظرې کیږي نو یو یې د بل څه نه مني او ځان ته وایي د قرآن مدرس او مفسر. ځان ته نوم د قرآن د مدرس او د مفسر ورکوي او ځان ته مخکې ته قرآن هم کیدي او بیا دا خبره هم کې. نو دا قرآن خو صرف تا ته دا نه ښیي چې ملا ښکته او ملا پورته. په اسلامي تاریخ کې چې تاسو کله وګورئ زموږ د دې فتنې د دور پورې مخکې دوه کسان راغلي چې هغوی د عالمانو نه ګیله کړې وه او اوس هغه ګیله په دې دور کې د موجوده 7 فتنو والا وکړه، 7 فرقو والا چې نوې فرقې کوم راوباسلې هغوی هم دغه ګیله وکړه. یو په هغې کې غلام قادیاني هغه د مسلمانانو عوامو ته ویل ستاسو دا مولیان چې دي دا ما نه پرېږدي. او یو بل مولا او شیخ سرفراز خان صفدر صاحب لیکلي د هغه باره کې هغه ځان تعلیم وایه هغه هم دا ګیله کړې وه چې مسلمانانو ستاسو دا مولیان ما نه پرېږدي. شیخ الحدیث و تفسیر صاحب سرفراز خان صفدر نور الله مرقدو هغه په خپل تفسیر کې لیکلي چې مولیان ما ولې نه چیړي خو تا کې چل دی که نه، تا کې چل دی ځکه تا چیړي، ما ولې نه چیړي. ډاکټر په لار روان روغ صحتمند سړي ته ستن نه وایي، ډاکټر هغه سړي ته ستن وایي چا کې چې مرض وي. نو عالم هغه سړی چیړي چا کې چې مرض وي، چا کې مرض نه هغه ولې چیړي. لہذا د دې اولنی کار دا دی چې غول خورو بیا د هغې د پاسه دویمه دا خبره هم کوه چې جی موږ مولیان چیړي او موږ نه پرېږدي. خو دا پرېږد دا